هغه زجر او تخویب دنیاوی دی د دین د دشمنانو لپاره چې کوم خلک د دین دشمنان دي د هغې لپاره الله تعالی په دې کې د دنیا یاره ذکر کړې ده او د هغې یو واقع او مثال یې ښودلی دی چې کوم کسان د دین دشمنان دي د هغې څه به داسې وشي او داسې شوي ده دی عنوان دی د مخکینی صورت سره مناسبت دا ده چې مخکینی صورت کې د دین دشمنانو لپاره زواجر و رټلو او د آخرت یاره وه په دې صورت کې د هغوی لپاره د دنیا یاره ذکر شوي ده باقي مضمونونه په خپلو ځایونو کې په خپله را روان دي الله تعالی فرمایي سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض تسبیح بیانوي خاص الله دپاره هغه څه چې په اسمانونو کې دي او هغه څه چې په ځمکه کې دي وهو العزیز الحکیم دغه الله غالب او حکمت والا ذات ځمکې او اسمانونو کې چې څومره مخلوقات دي الله تعالی تسبیح بیانوي تسبیح کمزوري صفات او منفي کولو ته تسبیح وایي نو ګویا پر روان واقع کې چې کوم سوالات دي کوم اعتراضات دي د هغې جوابونه د مخکې نه وشو اعتراضات داسې دي چې وړاندې د بنو نذیر د بنو قریظه د بنو نذیر باس را روان دی کوم چې نبی علیه السلام سره په صلح کې غداري کړې وه او د غدارۍ نه وروسته دوی جلاوطن کړی شو د دوی د کجورو ځینې باغونه کټ کړی شو او ځینې پرېښودی شو او دوی د وطن نه وشړلی شو دوی ته ویلی شوي چې کوم سامان وخوړی شي نو هغه ځان سره یوسئ باقي سامان به نه وړئ اسلحې به هم نه وړئ او د قلعهګان نه ویستلی شو ځینې شام ته لاړه ځینې خیبر ته لاړه نو یو اعتراض به دې کې دا راته چې دا خو ظلم نه خلک دا کورونه نه ویستل او شړل نو جواب یې وشته چې نه سبح لله ما فی السماوات وما فی الارض الله تعالی ظالم نه دی وهو العزیز الحکیم دغه الله غالب او حکمت والا دی دا یو بل جواب دی خاص الله تعالی ظالم نه دی نو د دې په پیدا سوا چې دوی شړل نو آو د دې پیدا شته الله تعالی حکیم ذات دی پیدا کړی وي او الله تعالی عزیز ذات دی د خپل بلندۍ د ثابتولو لپاره نه کړی مخکې نه عزیز ذات نه ګویا د مضمون توحید ذکر شو په لفظ تسبیح سره او د دوه صفتونو سره هغه سوالاتو په اشاره د کوم سوالاتو پر روانه واقع کې روان دي هو الذي الله حق ذات اخرج الذين چراویستل هغه کسان کفرو چې کافران من اهل الكتاب د اهل کتابونه يهوديان يهودو کې چې کوم اهل کتاب آسماني کتاب منون کې خلق لیکن بیا کافران شي او ډېر څه پکې نه منل نو غیر راویستل من دیارهم د خپل کورونه لاول الحشر اولنی حشر لپاره در بنو نذیر واقعیا ذکر کیږي چې بنو نذیر په اولنی حشر کې الله تعالی د خپل کورونه راویستل دا بل چانه درېستي الله راویستي دي اول الحشر اولنی راجمع کېدل دې ته بار څه ته ویل کېږي چې دا اول ځل چې د نبی علیه السلام په حکم باندې دوی د خپل کلو د مدني د خواوشا کلونه جلاوطن شروع شړل شو دی اولنی حشر شو دویم حشر دوی د پاره د عمر فاروق رضی الله عنه زمانه کې راغی چې عمر فاروق رضی الله عنه په خپل خلافت دور کې د خیبر نم پسې وشړل نور ځکه تلاړو د ملکونو په مختلفو حصو کې تقسیم شو او بیا د دویم حشر شو دریم حشر ادارې قیامت ته نږدې قیامت په علامات کې یو حشر بل چې اور پر ښکاره کېږي د خلک بس غلي او ځای ته راجمع کوي هغه پکې دریم حشر بشي دغه شوی اعلان دی څلورم حشر د قیامت نه وروسته دی چې خلک ټول ژوند کېږي او ځای ته راجمع کېږي نو دغه څلور حشرونه په دوی باندې به راځي ځینو کې به صدا نور خلک هم شریک دي او ځینو کې به نور خلک شریک نه دي نو بده کې اولنۍ حشر د نبی عليه السلام زمانه کې شو دویم حشر د عمر فاروق په دور کې شو دوه حشرونه به سر نورم کېږي نو په اولنۍ حشر کې الله تعالی د خپل کورونه راوست ما ظننتم تاسو به ګمان نه کوئ ان یخرجوا دی براوزي د خپل کورونه وظنوا او هغه په خپل ګمان کاو انهم مانعتهم حصونهم یقینا محافظ به د دوی د پاره قلاګان د دوی من الله د الله د عذاب دی ور زم قلاګان دومره مضبوط دي دومره کله کې دي چې د الله عذاب دی قلاګان ته نشرانه وته فاتاهم الله وتراوس الله تعالی عذاب من حيث راه طرفنا لم يحتسب وجدي بك ګمانم نلار وقذف بقلوبهم الرعب او غرزاو دي په زمنو کې رعب يره يخربون بيوتهم رانا ولي خپل کورونه بايديهم بخبر لاسونو باندې وايدي المؤمنين بلاسونو مؤمنانو باندې فاعتبروا تاسي عبرت واخلي يا اول الابصار خوندان د نظرونو چې تاسو نظر کار کوي د واقع نه عبرت واخلي
دا واقع امام ابن کثیر رحمه الله نقل کړی ده چې بنو نذیر جراوطن څنګه شو. د بنو نذیر سره د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو وعده شو، عهد شو، صلح لیکل شوی و چې مدینه منوره کې چې کله موږ ژوند تیرو تاسو به موږ به حمله نه کوئ، موږ په تاسو باندې حمله نه کوو. د دې سره سره چې کله د مسلمانانو دشمن مدینه ته راځي يهوديان به سره لاس نه کوي، هغوی سره به ودرېږي نه، معلومات به نه ورکوي. او که به یهودو باندې څوک حمله کوي نو مسلمانان به د هغوی دشمنانو ته پناه نه ورکوي او د هغوی سره معلومات او مرسته به سره د سره نه کوي. به دې عهد ولیکلی شو. کله چې د احد جنګ وشو د هغې نه بعد او احد جنګ کې خو دوی کافرانو ماتې وخوړله، د یهودو ارمان پوره نه شو. نو یهود لاړل د مشرکانو سره پټه معاهده وکړه او د نبی علیه السلام د قتلولو منصوبه پکې وشو چې دا به وجلی کېږي په شریکه باندې. په دې کې به یهود همي شاملي او د مکې مشرکان به نبی علیه السلام به شهید کوي. دې لپاره عهد وشو. نبی علیه السلام ته د وحي په ذریعه باندې اطلاع میلاو شو چې یهودو سازش کړی دی، د مکې د مشرکانو سره لاسونه یو کړي دي، ستاسې د ګاونډ نه به د هغوی سره لاس کېږي او ستا د قتل لپاره منصوبې دي. نبی علیه السلام ته چې کله وحي په ذریعه باندې اطلاع وشوه، نبی علیه السلام د کعب بن اشرف پسې کسان ولېږل چې دا مړ کړي، هغه یې ته ووجه. کعب بن اشرف چې کله مړ کړو د هغې نه بعد نبی علیه السلام صحابه کرامو ته وینا وکړه چې غونډ یهودو چې کومې قلاګانې دي د دغه کسانو چې کوم احد مات کړی دی محاصره یې کړي. د دوی غونډې قلاګانې محاصره شوې، تقریبا دا شپږ غټې قلاګانې وي د یهودو. دا محاصره شوې تقریبا شپږ ورځې یا شپږ دېرش ورځې دا محاصره وه. او د محاصرې په ټیم کې د دوی پسې لارې بندې وي، د دوی بڼونو کې یو یره راغله چې یاره د دې مسلمانانو سره نه ویلی کېږي، اوس دې سره صلح پکار ده. نبي علیه السلام سره صلح دپاره پیشکش وکړو. نبي علیه السلام صلح مسترد چې دې ټایم کې اوس موږ د صلح ته جوړ نه یو، ځکه تاسو د صلح پابند سره یې نه. نو اوس به دقه خبره ده چې په جنګ باندې به مسله حل کېږي، ځکه صلح والا خلک خو تاسو یې نه. هغې نه بعد په دې باندې خبره وشوه چې دې جراوطن شي او دوی جراوطن کړی شو. کله جراوطن کېدل نو دې ته نبي علیه السلام طرف نه هدایت دا و چې کوم څیزونه تاسو ځان سره وړی شئ بغیر د اسلحو نه غویسئ، خو چې کوم په اوښانو نه شئ وړی نو هغې له به بیا ګوتې نه وروړئ یا پاتې شي. نو دوی خپل کورونو کې ولګېد، خپل سامانونه کم قیمتي دروازې لګولې وي. دا خو دنیا پرست خلک دی. دنیا پرست خلکو علامات دا چې په کورونو ډېر زیات خرچ کوي، ډېر زیات. هغوی خیال دا چې همدا کور دی بل ژوند هسې نشته. نو دوی دروازې داسې قیمتي لګولې وي چې په هغې کې سوناګانې پټ وي، داسې نورې قیمتي کلکې دروازې وي. هغه دروازې د ایستلو دپاره به کورونه ورانولې لاس پورې کړو او د دې لپاره به هم کورونه ورانول چې مسلمانان له په لاس باندې ورنه شي. نو په خپل لاس خپل قلاګان به ورانولې لاس پورې کړو. مسلمانانو ته به یې ویل چې موږ ته به د ورانولو کې لاس وکړي. او ځینې روایاتو کې دا دی چې مسلمانان به دې وجه باندې ورانول، یهودیانو به ورته کتل مسلمانان به ورانول چې پر زړه باندې ښه درد شي، ځکه چې سړی قلا جوړوي، کور جوړوي، په دې غټ خرچ کېږي، غټه خواري کېږي. او چې تو ته ګوري دا بلې دله ورانوي نو څه زړه خو سره مني نه، نو چې ښه درد ورته ورسېږي. نو مسلمانان به ورانولو کې ښه پوره لاس کوي چې وران شي او دغه کورونه وران شو. دوی ځینې قبیلې شام ته لاړلې. شام کې تقریبا 2 غټ ښارونه مشهور تاریخونه لیکلي دي چې په هغې کې پناه واخیستله. او 2 قبیلې د یهودو چې کوم دي دا خیبر ته لاړلې. مدینه منوره دینه پاکه شوه. بیا د عمر فاروق رضی الله عنه زمانه کې چې کله نبی علیه السلام اخرنی وصیت داسې شوی و چې اخرجوا اليهود والنصارى من جزيره العرب لا يبقى فيها دینان. یهود او نصارا عرب په جزیره کې د سره پرېږدئ نه، ځکه د عربو صفت دا ده چې 2 دینونه پکې باقي نه پاتې کېږي، چې یو دین پکې او ته پکې بل داخل کې نو بیا اسلام ختمېږي، اسلام نه. نو که یهود و اسلام بنئ، که اسلام و یهود بنئ، دا لازم ملزم خبره ده. والجزیره عرب نه بس یهود او نصارا بهر کې. بیا د عمر فاروق رضی الله عنه زمانه کې په دې وصیت باندې عمل وشو او د خیبر نه هم دوی جلاوطن کړی شو. الله تعالی فرمایي چې طاعت برؤیا اولي الابصار. د دې بنو نذیر د دې واقعې نه عبرت واخلئ د نظر خاوندان. او دې کې کوم عبرتونه پراته دي؟ څه عبرت دیوالو؟ دې کې یو عبرت دا دی چې یو سړی ډېر علم هم وکړي، لکه د یهودو غونډه کې چې هغوی تورات حافظان به کې موجود وو، لوی عالمان به کې تورات موجود وو. او د دې سره سره ډېر مالدار شي، لکه د یهودو غونډه کې مالدار شي. په هغه زمانه کې ډېر سخت مالدار وو. لوی قلاګانې صرف دوی جوړې کړې، بل چا قلاګانې سره پېژاندې نه، خلک په خیمو کې اوسېدل، د دوی قلاګانې وي. او دغه شان ده کې مالداري په لحاظ باندې هم دوی ښه مالداره وو. د اقتدار په لحاظ باندې هم دوی څه غټ غټ منصبونه عهدې ورسره وي. خو چې کله دوی د الله تعالی د دین دشمنان شو، د قرآن مخالف شو، قرآن یې ونه مان، نو سره د علم نه، سره د مالدارۍ نه، سره د تجربې نه او سره د ډېرو وسایلو نه الله تعالی داسې ذلیله کړل چې تش لاس د کورونو نه ووتل، همغه سیوې وړل چې کوم اوښان وړی، شنور سیوې وړی، هر څه دې پاتې شو او دوی د خپلو کورو علاقو نه جلاوطن کړی شو.
وشړلی شو. نو دا عبرت دی دې خبرې چې تش په علم باندې په مالدارۍ باندې په وسایل او اسباب باندې د سره کار نه کېږي تر څو پورې الله تعالی په دین دی عمل نه کړي او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په تعلیماتو عمل نه کړي دا ټول شیونه به ناکام کېږي په شان د من نظیر باندې. نو دغه فاعتبر یا اولي الابصار کې هم دغه عبرتونه دي.